أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا الآية دی آیت کریمہ کی اللہ رب العزت د دې خبرې وینا کوي چې ما د اسمانونه او ځمکې او د دې په ترمنځ کې چې څه دي دا ما فضوله نه دي پیدا کړي، عبث مې نه دي پیدا کړي، بیکاره مې نه دي پیدا کړي، بلکې د دوی د پیدا کولو یو مقصد دی. هغه مقصد لإظهار الحق، هغه سرګندول د حق دی. او بیا د انس اور د جن د پیدا کولو مقصد الا لیعبدون، دا ما خپل د عبادت د پاره پیدا کړی دی. اوس که څوک کوئی چې یاره دا اسی پیدا شوی دی یا فضول دی یا بیکار دی، وی دا خبر دا گمانونه د کافرو دی. مسلمان دا سی گمان نه کوي، نه دا سی خبره کوي، بلکې هغه دا وی چې دا سچ دی، دا بالحق لاظهار الحق. او انسان اور جنات الا لیعبدون، دا د عبادت لپاره دی. نو ځکه قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض، او ندی پیدا کړی منګه اسمانونا او زمکه، وما بینهما او هر هغه چې د دې دواړو په ترمنځ کې دي، باطلا عبس، باطلا باطل، باطلا بیکارا، یا څلورمه معنی کولی شي باطلا بے حکمتا، دا بے حکمت نه دی ښا. ذالک ظن الذین، دا گمان دا آغا کسانو دے کفرو چی کفر کڑے دے. کم گمان چی دا اسمانونا او زمکی دا عبستی، دا بیکار آدی، بے حکمت آدی. وی ذالک دیتا اشارک، ذالک ظن الذین، دا گمان دا آغا کسانو دے کفرو چی کفر کڑے دے. فویل للذین، پس ہلاکت دے دا پارا دا آغا کسانو کفرو چی کفر کڑے دے. من النار، دا اورنا، من النار دا اورنا. گورا سیوی فویلون، فویلون مانا ہلاکت. او یا ساته دا ویل نه دی، علماء تفسیر وی دا د یو کند نوم دی په جهنم کې، د وی کند نوم دی. او دا یو داسې کند ده کنه چې د دې کند نه د جهنم نور کند پناه غواړي، دا داسې کند ده. نو ځکه یې وی فویلون، پس هلاکت دی للذین، د پاره د هغه کسانو کفرو چې کفر کړی دی. من النار، د اورنا. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، د یو سوال جواب دی ښه. مشرکینو بوي منگ د دوی نه په دنیا کې غوره یو، مالدار یو، بنگلی دیا، خوراکونه دیا، خو عیش عشرت دی. ادا مومنان خوار پړک دي، غریبانان دي. او که چرته رومبه خدا ده چې آخرت شته دی هم نه، که چرته آخرت یي نو منگ به په آخرت کې هم د دوی نه غوره یو. گویا چې د آخرت هغه کامیابی دوی قیاس کړه د دنیا په د مال او دولت باندې، چې څوک مالدار دی نو بس هغه آخرت کې به هم کامیاب وي. لکه په هندوانو کې یو داسې جماعت هم شته، او د هغه جماعت یو فرد یو کتاب هم لیکلی دی چې یاره دا جنت دوزخ دا دقه دنیا ده، نور نشته دی. وی چې دا کم مالدار دي دا جنتیان دي، دا کم غریبانان دي دا د دوی هغه غلامانه هرمانه دا یې جوړه کړل، حساب یې جوړ کړل.
او یقینا چې سړی د هغه کتاب وګوري که نه سړي دا مازغه داسې وچوړلېږي نو ځکه یې وی ام نجعل الذین آیا ګرځو منګه هغه کسان آمنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک موافق د شریعت یاد ساته عمل صالح هغه دی چې شارع تا ته ښودلی وي او بیا خاص کم عینه او دغه شانتي دې ته به ښه ګوري دې ته به خاص ګوري د ځان نه پکې ډنډې نه وای دې ته به خیال کوي نو ځکه یې وی وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک موافق د شریعت کالمفسدین پشان د فساد کوونکو فی الارض پس مکان کې ام نجعل المتقین یا ګرځو منګه متقیان کالفجار پشان د بدکارو باندې نه چرهم نه چرتا مومن او چرتا فسادی دا برابری دی شي نه چرتا متقی او چرتا فجار دا برابری دی شي نه چرتا هم نه خو یا ساته متقی دی ته نه وي چې غټې غټې سترګې تورې کا او یو شړشم روغ بوتل په دې سر واړوه په دې میټه سر باندې دې ته متقی نه وي یا ساته متقی هغه دی چې داغه عقیده سمي متقی هغه دی چې داغه عمل سموي متقی هغه دی چې داغه اخلاق سموي هغه متقی دی عقیده ورانه ده وی دا متقی دی عمل وران دی وی دا متقی دی اخلاق دومره بیکاره دی دومره بیکاره چې د یو عامي سړي او د یو عام انسان اخلاق نومه ګیره و اخلاق دی نو دې څنګه متقی شو اخلاق لوی شی دی لوی شی او یقینو ساتي خپکیګو بنا ټولو مخکې ځان ته اشاره کوم ورپسې خپل دی نور وړونو ته چې کم علما دي طلبا دي یاره اخلاق په لحاظ سره موږ صفر بټه صفر یو اخلاق په لحاظ سره موږ ورزیدلی دا نه چې صرف هغو ته ویمه ټولو مخکې ځان ته اشاره کوم ورپسې چې زما دا نور کم رونه دي علما حافظان قرا د اخلاقو په اعتبار سره موږ ډېر کمزوري یو ډېر کمزوري یقین وساته زمونږ د اخلاقو نه هغه عام سړی نه دی دغه اخلاق تی نه ښي ښه دغه اخلاق تی نه ښي زمونږ داسې اخلاق دي زمونږ استادانو به وي که نه اکثر طالب سړی چې هوټل ته لاړ شي که نه دی چې ټیبل مین ته کوي هغه یې سړه خالص غوی راغلی خالص دا اخلاق دی دې ته اخلاق وي او یا زمونږ اکثر طلبه چې څه ته به وایي چې خره چلی تا اخلاق دی یقین وساتئ بېشکه موږ کتابونه ویو انکار نه کومه احادیث د رسول الله ویو اورو قرآن ویو اورو خو موږ خالص سبق ګڼلی دی بس چې دا زموږ سبق دی دا زموږ سبق دی نور خپل په زندګو کې راوسته ټولو مخکې زه ځان ته ویمه دره خطا الله دې په موږ کې راولي یقین وساتئ عمل په لحاظ سره د اخلاق په لحاظ سره ډېر کمزوري یو ډېر کمزوري ته سوچو که اکثر زمونږ نه دا چې کوم مشران یې زمونږ د اخلاقو د وجې نه خپئ یاره وی عالم دی د ده د اخلاقو ته وګوره یاره د ده د خبرو ته وګوره ته پورې دا خبرې جوړېږي اکثر خپه دي نو زه نور څه نه وایم الله ستا کتاب ته ناست یم ستا د کتاب درس دی الله د دې درس په وسیله باندې دا چې کوم بیکار اخلاق دي که نه الله دا زمونږ د ټولو نه وباسي الله ښه اخلاق په مونږ کې راولي الله ښایسته اخلاق راولي الله ټولو مخکې زما چې کوم بیکار اخلاق دي الله دا وباسي کوم بیکار عملونه دي الله دا وباسي الله ښایسته عمل په مونږ کې راولي ما تاسو ته څه ووي مونږ ویو انکار نه کوم خو مونږ صرف سبق هده پورې ویو دا زمونږ سبق دی
نو سبق خالی سړی زوتی پزان کې نه راولي هغه خالی زوتول دي سبق ګڼو چې دا زمونږ سبق دی بس یادول دي استاد تاورول دي یا امتحان کې امتحان ورکول دي سیمای دی ششمای دی سالانه دی لمبر یې اخیستل دي نور خپل په زندګو کې یا ساتئ ځکه خو زمونږ دا اکثر علما وی کنه چې عالم سړی کال یو نیمو لګي یا ښه الله والا موږ د الله والا نه انکار نه کوو د الله والا صحبت نه بغیر کیږي هم نه هغه کار کیږي خو الله دې رحم وکړي څه وویو نو ځکه یې زه وایي چې زه داسې نه یم نو ورپسې حکمت د نزول د قرآن بیانوي کتاب انزلناه دا عظیم شان کتاب انزلناه را لېږلی د موږ دې لره الیک ستا طرف ته مبارکون د خیر نه ډک کتاب ولې را لېږلی رواجونو لپاره قسم خوړلو لپاره یا چرته کور ته کټه مټه وړي په هغې د پاسه مالګې تیلی کېدي دې ټوکو لپاره نه الله دا دې له نه دی رالیږل الله تاسو له رالیږلی وي لیدبروها دې لپاره چې غور او فکر وکړي په آیتونو د دې کې ولیتذکر او دې لپاره چې نصیحت واخلي اولو الالباب خاوندان د عقل د قرآن د رالیږو حکمت یو دا دی چې غور او فکر وکړه په آیتونو د قرآن کې او دویم ولیتذکر نصیحت واخله پن واخله واعظ واخله دا د قرآن د رالیږو حکمتونه دي دا د قرآن د رالیږو حکمتونه دي او بیا طالبات که موجودی لیدبرو اشاره دا قوت علمی تا ولیتذکر اشاره دا قوت عملی تا اول علم اوکا بیا عمل ولیتدبروها اشاره قوت علمی تا ولیتذکر اشاره دا قوت عملی تا قوت عملی تا علم دیو کو وس عمل عمل اللہ کے بکار کی خو عمل درک خطا ہے درک خطا ہے اللہ دی پٹھولو رحمو کی او حبنا لدعوود سلیمان واقعہ دا سلیمان علیہ السلام شروع شو او یا ساتا دام دلیل نقلی دیخوا او ذہن کے کی دے چی دلیل نقلی دا انبیاء نه چې پیش کیږي دا په دوه قسمه دی یا پاغه کې د انبیاء قول نقلی اقوال او یا دا غوی احوال نقلی که دا غوی قولی نو هغه دلیل نقلی قولی دی او که دا غوی احوالی نو هغه دلیل نقلی احوال دا غوی د احوالو نه دی نو دا چې څومره واقعات راځي کنه دا دلایل دی نقلی دی خدا اقوال نه ذکر کوي دا غوی احوال ذکر کوي دا غوی څه ذکر کوي احوال نو زکایزه وی ووهبنا لداود او بغ منگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعم العبد سخیستا بندو سلیمان علیہ السلام پر بارکی ہوئی نعم العبد سخیستا بندو انہو اواب یقینا وودا سلیمان علیہ السلام اواب تابدار دا اللہ تابیدار دا صورت ډیر مشکل لخوا اوس په دې آیات کې بیا خبرې دي هغه خبرې چې سره حیران خو زه هغه معنی کوم چې کم باندې به ان شاء الله کیلو کال د چانه او داسې معنی وکړو چې د حدیث مطابق وي او داسې معنی وکړو په هغې باندې به عمل د محمد مصطفی موجودي عمل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په به موجودي نو ځکه ایزه وي ادعو ردا علیه کلا چی پیش کړه پدا باندې بلاشی په وخت د مازیګر هغه اسونه کارا جیاد معنا کارا اسونه هغه خوندور اسونه او که تاسو خیال کړئ کنه دا خوندور اس هغه د همیشه په درې وخت پولاړي دا سلوره مخپې دا سره ماته کړي دا نه خده چیرې داغه کاراس دی داغه کاراس دا سلوره مخپې د سره ماته نو ځکه ایزه وي
اذ عرض علیه کله چې پیش کړی شو په دا باندې بالعشي په وخت د مازیګري هغه اسونه کرا فقال پس ویل سلیمان علیه السلام انی احببت بشک از ورکوم حب الخیر من د مال من د اسونو عن ذکر ربی عن بمانا من واخلا عن بمانا من الگ بکار جوڑی گی فقال پس ویل سلیمان علیہ السلام بے شک از ورکوم حب الخیر من دا اسنو عن ذکر ربی یعنی من ذکر ربی لوجی دا یادولو دا رب اخپلنا سمجھ کے خبر رالا جی دی اسنو سرمین ولیکم سلیمان علیہ السلام دا جہاد شونکینو د جهاد شونکینو کنه او پیغمبر حدیث هم دی کنه چې یاره اسونه ساتي او د اسونو خدمت کوي د دوی په تندي کې الله خیر خېدي صحیح ده جی نو سلیمان علیہ السلام شونکین د جهاد او اسونه ساتل دغه خدمت به کو خیال به ولکو یو ورځ سلیمان علیہ السلام مازیګری کې راوت اسونه ټول لاړلی سلیمان علیہ السلام پیدا سي دغه یاره وي غټ خوان کوي وای یاره غټ مازه خوان کوي وای او بیا وی دوی سره چې زما مینه ده کنه دا صرف د یادولو د الله د وجنه عن ذکر ربی یعنی من ذکر ربی لوجه د یادولو د رب خپلنا چې په دې باندې زه جهاد کوم بیا یاره لغونی منډه ولا ورکه منډه اسونو له منډه ورکړه خمنډه ورکړه او چې باران نه شي په کم ازمکا او پاغه ته اسونه اوس غلوا دا دوړي راچوتیږي داسي دوړي نو په هغه دوړو کې اسونه پناه شول غیب شول صحیح ده جی چې څنګه غیب شول کنه سلیمان علیہ السلام ردوها علیا واپس راول ایدا اسنا علیا پما باندې راول ما صحیح ده جی چې کله رااله کنه هغه اسونه واپس سلیمان علیہ السلام فطفقا مسحم بالسوق والاناق شروع شول ټاپه ورکول دا غوی په پندو باندې راشي دیسرا استازه کیګوما اتما کیګوما صحیح ده جی استازه کیګوما د مکیګوما او حدیث دا موجود دی د پیغمبر کنه نبی علیہ السلام خپل اس په خپل صادر باندې پاکاو نو دا ټاپه ول شروع کړي یاره غټ مزیدار دی غټ خوان ور دی نو دا طرف ته اشاره چوکي کنه بیا ورپسې چې کوم آیات دی کنه ولقد فتنا سلیمان وی د سلیمان علیہ السلام سل خزوی دی خود جهاد شونکینو دی یاره ټولو سره به ملاقات کومه کال پس به سل واړه پیدا شي زما د کور به یو لښکر جوړ شي ان شاء الله ویلته نه ير شول پوجي به صاحب ان شاء الله ویلته نه ير شول کال تیری ده یو نو مونو خالد یو کور والنا بچه پیدا شو هغه هم ناتمامه هغه را ورده ته مخه تکیغو د چوکت او ان شاء الله مینو ویلی ثم اناب پوجي به حساب نو چې په دې انداز ترجمه وکي کنه نو هیڅ کیلو کال نشته ضرور به دا ترجمه کوم بیا دا غینه رستو بل ترجمه کوم خو پاغي کې چې کم اشکالات دي کم نقصانات دي هغه ته ان شاء الله سرګندوم ک الله ژوند را کړی یو مرزه معنا کوم ختموم نه بیا کوم فقال پس ویل سلیمان علیہ السلام انی بیشکد ورکوم حب الخیر من دا اسنو عن ذکر ربی یعنی من ذکر ربی لوجع دا یادولو دا رب اخپلنا حتی تردی پوری چی پٹ شول دا اسنا توارت پٹ شول دا اسنا بالحجاب پا پردود دوڑوں کی پوښوي په پردو د درو چې پټ شول سلیمان علیہ السلام خپل کسانو ته وی ردوها واپس کای دا اسنا علیا پما باندې فطفقا پشوروش سلیمان علیہ السلام مسحم چې ټاپی وهلی بسوقها په پندو باندې والان او پسټونو باندې دا ټاپی دې سره اس د مکیګیوم پاکیګیوم از د مکیګیوم پاکیګیوم
صحیح ده جی اوس هغه آیات ته ګوره بیا وضاحت کوم ولقد فتنا البته تحقیق امتحان کړو منګه په سليمان عليه السلام باندې په نویلو د ان شاء الله دا کې دوه لګو په نویلو د ان شاء الله والقینا او کې خود منګه على کرسیه په کرسی د په تخت د باندې جسدن یو نا تمام بچي ثم اناب د چوکا ته کنه او ما خو ان شاء الله نو ویلی ثم اناب بیا رجوع وکړه الله ته بیا رجوع کړه چاته الله ته صحیح ده جی دا معنی چې کوي هیڅ خبره پکې نشته دې کې نه د محذوف عبارت راخلو ضرورت شته نه نور څه خبرې شته بعضې معنی کوي هغه معنی ته کوم بیا د هغې نقصانات درته ویمه صحیح ده جی ادعوردا کلا چې پیش کړی شو په دا باندې بلاشي په وخت د مازیګري هغه اسونه کرا صحیح ده جی فقالا پس ویل سلیمان علیہ السلام انی بیشک ما انی احببتوها بیشک ورعمک حب الخیر من دمال عن ذکر ربیها ایزی وزبا عن بمانا دا علا واخلی علا ذکر ربیها پا ذکر دا رب زما باندی حتی غایدا ایدا دی مغیر او باسا فیل ورلو رو باسا تر دین مخی فیل راو باسا چی دی مشغول شو پا کتو دا اسونو باندی اسونو تا کتا حتی تر دی پوری توارت بالحجاب چی پڑ شو نوار بالحجاب پا پردوں کی وی ردوها اللہ توی واپس کا دانور علیہ پا ما باندی وی اللہ پنور واپس کا دا موزو کو بیوی ناوکڑا ویراول ادا سنا فتوفیکا پشوروش سلیمان مسحم چی علالول دا اسونا بسوں کی والآناک یا سنو امیانو مکنو اگوروی دا سلیمان علیہ السلام نا یو مسخالی پاتے شو پا زرگاو اسونے علال کریو ایدے دماغ خراب ہے دماغ خراب ہے بہتو دے سر دے دماغ لا مخکنے مانا کی مدح دا سلیمان علیہ السلام او چې دا معنا کوي پدې کې په الزام په سليمان علیہ السلام راځي چې یاره یو پیغمبر د دنیا کې دومره مشغوله شو چې هغه نه د الله ذکر هم پاتې شو الزام راځي دویمه خبره ته سوچ وکړه که نه دا نور منگ مانا اکڑا حتی تردی پوری چی پڑ شو دا نور پا پردو کی نو دا نور ذکر آئی زیشتا وضاحت سرا سراحت سرا چلو بالعشی کی ضمنن ذکر دے بالعشی کی ضمنن ذکر دے منم انکار نکم خو سراحت سرا ذکر شتا او درم خبره توجه ساتا ایزی سلیمان علیہ السلام ردوها علیہ واپس کا دانور پا ما باندی نو چلو معجزه شوا خو پا امر سرا وینا کول دا پیغمبر شان که دی شو اللہ واپس کا که دی شی سوچ خو کوا کنا مانا چلو توی معجزه دا زمانم معجزه شوا خو ایزی ردوها امر دا پیغمبر دا شان مناسب که دی شی ای بیا ورپسی گورا فتوافی کا مسحم اے دا مسح پا لغت دا عرب کی اے پا مانا دا زبح راغلی نا دا نو تا دا کم دینا دا زبح مانا اخلی دا پا لغت دا عرب کی پا حلالولو مانا کی راغل نا دا نو تا سنگا حلالولو مانا اخلی او کتوائی نا مسح نا مراد حلالول دی نو بیا قرآن پا بل ذکر رازی کا نا چکل بانگوے لشی ومسو بی وجوہکم بی رؤوسکم اے بیا تاسو اقبل سرونا کٹ کیا ماندل رازائی ومسحو خوال تا هم دے که نا توائی چی مسح بمانا دا کٹکول حلالول نو ومسحو برؤوسکم چی کل بانگوی نو چولکای رواقل اقبل سرونا کٹ که بیا جماعت تراش دا مانا دا سرنا پا لغت دا عربو کی پا مانا دا حلالولو راغل ندا چلوے تاثر زد نکوم بحث نکوما منم چی پا مانا دا حلالولو شوا رو را
دا راته ووایه حلالول په مرۍ باندې کېږي په پنډۍ کېږي سړی چې څاروی حلالي د کوم ځای نه حلالي ای دې څه وایي مسحم بالسوق والاعناق د پنډو نه نو پنډۍ څه لګوي سوچ خوږه که نه او بل نقص ته ګوره ستا خبره شوه مونځ تې نه د مازدیګر لاړ مونځ مازدیګر د سلیمان علیه السلام نه لاړ او حلالي اسونه د اسونو څه ګناه دی وروره اسونو کم ګناه کړلی مازغه دي برابر دي که نه روژه د باندې ولګېده چلو ستا خبره شوه چې یاره جذبه ایمانی ده بالکل منمه خو دا راته ووایه دا اسونه د سلیمان ذاتي وو که د بیت المال وو نو ته به وایي د بیت المال وو نو زه د بیت المال دومره اسونه هېڅ پیسه حلالول دا د کوم ځای نه جایز دي د پاکستان په حکمران کې او په سلیمان علیه السلام کې بیا فرق څه شو سوچ کوي اصلي ګی مړه خدای ته وګوره چې کومه معنا ما وکړه دا معنا واخله او دا معنا مانو نه کړې دا محققین چې څومره مفسرین دي هغوی دا معنا اخیستې ده دې کې مدح راځي د سلیمان علیه السلام او ته چې کومه معنا یې کوې په دې کې الزام راځي په سلیمان باندې نو مدح ښه ده که الزام ښه دی زه ته راته ووایه خو ستا زما سره ضد دی د هغه ضد د وجې نه دې ته غاړه نه ایږدي وی نه ضمیر چې دی هغه نور ته وګرځېده هلکه نور کم ځای دی وی صراحت سره نه دی بالعشي کې ذکر دی چلو بالعشي کې ذکر هلکه زه چې توارت کې ضمیر د اسونو ته ګرځوم وضاحت سره ذکر دی دا دی دا خو بس الله دې رحم وکړي نو دا چې کومه ما معنا وکړه دا معنا یاده که دا بله معنا ما صرف دی له وکړه چې تاسو ته ویم چې دا معنا پکې شوې ده دا صحیح نه ده صحیح ده جي اوس ما چې کومه معنا وکړه دې ته غوږ کېده یو توجیه ما وکړه د حدیثو مطابق ولقد فتنا سلیمان البته تحقیق امتحان وکړی شو په سلیمان علیه السلام باندې په نویلو د انشاءالله والقینا او کېښود منګه علی کرسیه په کرسۍ د ده باندې جسدن یو بچی ناتمام ثم اناب بیا یې رجوع کړه الله ته چې ما انشاءالله نه وویل حدیث مطابق خبره ختمه چلو دویمه معنا کومه چې کم تفسیر قرطبی هم کړې ده بحر محیط هم کړې ده خطیب شربینی هم کړې ده سمرقندی هم کړې ده ښه محققین و مفسرینو کړې ده هغه وی جسد نه مراد سلیمان علیه السلام پخپله دی سلیمان علیه السلام پخپله دی بیماره شو او یقینا سړی چې بیماره شي ډېر که نه دی خالی بس بدن یې پاتې نور پکې څه نه بدن یې پاتې نور پکې څه نہیں اوز داغ مطابق معنی کوما ولقد فتنا البتہ تحقیق امتحان اکمنگا پا سلیمان علیہ السلام باندی پا بیماری شدیدی سارا پا بیماری شدیدی سارا والقینا او کی خود منگا الان کرسی پا کرسی ددا باندی جسدن منہو رو باسا جسدن منہو یو جسد یو جوسا د جسم ددانا یو جوسا خالی باس دومره کمزور ہے الکوی ډیر کمزور دی اسی بدن دی نور جسد ډیر بیماری سره وي خالی الکوی خالی بدن اور پسی ہوئی ثم اناب یعنی رجع الى الصحة ثم اناب بیا رجوع بیا اللہ ورلہ صحت ورکا اللہ صحت طرف تبوتا برابر شو رجع الى الصحة صحت طرف تلار دا خیسته معنی دی یا رنبانه معنی والا یادا دوی ممان اس پا دی کیوں خلقو وی سلیمان علیہ السلام وی بشری تقاضی لپارا غسل خانه تلالا وی گوتی پاتی شو شیطان راگ گوتی پلاس کر وی بیعینی سلیمان علیہ السلام جوڑ شو لا حول ولا قوت الا بالله سلیمان علیہ تسوکی وی تسوکی ریما او باجی پا کبیا دی حدا پوری تلی وی بیبیانو خوالا ولوم لا حول ولا قوت الا بالله وی چونکہ اغوی پا حالت دا ایامو کی وی نو دے واپس راگئے یہ سڑا دومرم سوچ نہ کہے دا خنزیر بچے پا خپل پلیتے نو دے دا پلیتو نا سنگا واپس شو فلی گیا دی پس ووتو بوتو سر دینو پا ووتو بوتو سر دی او دویم دا زمان دا علماء مرگری ناسی دا جسد اطلاق پا شیطان کے دے نش
اوس که څوک امام بخاری ذکر کړلی په خپل کتاب کې بخاری شریف کې مونږ بالکل ذکر کړلی هغه ویلي چې شیطانن ویلي خو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ویلي لار شه فیض الباری وګوره هغه څه وایي هو غلط صریح بالکل غلط دی صریح غلط اوس که څوک دا وایي چې انور شاه کشمیری امام بخاری ته څنګه غلط وي بیا هغه دا نه وي هغې دا خبره صحیح نه ده او بیا هغه وجه هم ذکر کړې ده چې اصل کې امام بخاری رحمه الله الله دې په قبر رحمتونه ولیږي الله دې ولې لوم مقام ورکړي او یقینا دغه چې کوم کتاب دی اصح الکتب بعد کتاب الله د کتاب الله نه وروستو که چا مقام حاصل دی هغه بخاري شریف ته حاصل دی دې نه انکار نه کومه خو هغه خپل بخاري په کتاب التفسیر کې اعتماد کړی دی په ابو عبیده باندې صرف دغه تفسیر خبرې راغسي نور چا تفسیرونو طرف ته هغه رجوع کړی نه ده پوش په حساب هغه اعتماد په ابو عبیده کړی دی نور تفاسیرو طرف ته هغه سړی نه تل نه دی نو یا ساته دین مراد یا خو هغه حدیث مطابق مانو کا چیرې سلیمان علیه السلام وی چیرې نن به د ټولو بیبیانو سره ملاقات کوم او سود وی ان شاء الله ویل تنه ير شول کال تیر شو د ویم بچې نو د وی خالی شو غم نه تمام صحیح ده یا اې د جسد نه مراد سلیمان علیه السلام په خپل والا چې داسې بیمار شو چې انتهایی سخت بیمار شو لہذا دا د ګوتې د پټولو خبره خدای ته وګوره او دویم دا شیطان له دا قدرت چا ورکو چې د پیغمبر په صورت کې راشي مړه خیر دی دا قدرت له چا ورکو او که موږ څه ویو وګوره وي دا وي هلکه ته به غول خورې زه به تا ته یم چې دا غول دي ته به وګوره دا ووي نو زه به غولو ته غول نه نو څه ووایم الله دې رحم وکړي نو یاد ساتئ نو ایزې دغه مراد دی هغه رومبنۍ معنا هغه بهتره ده نو هغه معنا چې کوي ثم اناب بیا رجوع وکړه الله ته قال رب اغفر لي وسپدی کوم خبره ده سليمان عليه السلام بخنه وغوښته او بیا الله ته سوال وکړو الله داسې بادشاهي راکړي چې زمانه وروسته بل چاته میلاو نه کړي وی یاره دا څنګه چلې پیغمبر د دنیا غواړي بادشاهت غواړي او دا څنګه چلې پیغمبر د دومره حسد کوي چې زمانه وروسته بل چاله ور نه کړي هلکه ستا حسد جدا دی ټټو دا جدا خبره ده نو انشاءالله سبا ردو چا طرف ته ګوړو طرف ته نه ما رومبني توجیه کې رومبني توجیه کې دا به ګرځي اسونو ته ردوها واپس کوي دا اسونه علیا پما باندې صحیح ده دویمه توجیه چې کوم معنی ما رد وکړو هغې توجیه کې دا ها ضمیر دو الله وی ردوها واپس که دا نور طرف ته ګرځي مونږ ویو چې یې سړه ایزې خرومبې خبره دا ده چې نور سرې نه صراحت سره ذکر دی نه صحیح ده جی نو ته ولې دغه کوي او دویمه دا چې معجزه شوه خدا خو په امر ده که نه نو دا مناسب ده ما رومبنۍ معنا کې وکړه هغې کې مې دقې ویلي چې ردوها واپس کوي دا اسونه علیه په ما باندې نه راځي کڅرې صورت دا دومره نقصانات ما بیان کړه تا وانه اورېده لیکلی به زه انکار نه کوم خدا جوړیږي نه مسح په لغت عربو کې حلالولو راغل نه ده نو خطا ده نه شو حلالي هغه نه صحیح ده لیکلی به دا توجیه لیکلی ده اکثر تفاسیر هم لیکلی ده خو ما تا ته څه وایي چې کوم محققین دي هغوی په دې رد کړی دی ولې په دې معنی کې الزام راځي په سلیمان علیه السلام باندې او چې کومه معنا ما وکړه د تفاسیرو په حوالې سره اساتذانو اورېدې ده هغې کې مدح د سلیمان نو چېرته مدح او چېرته الزام په شروع شو ټاپه وولو او دویمه خبره ده مولانا که تا خیالي مسح صله چې کله با راشي نو معنا صحیح لاس تېرول د مسح صله کله چې با راشي نو معنا څه راځي لاس تېرول موږ چې ومسحو برؤوسکم موږ وی لاس تیر کا ولې موږ وی صله با راغله صحیح ده جی الله نور ته الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زمونږ د نیا نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرام او د شيوخ لپاره
د تمام اهل حق علماو لپاره، طلباو لپاره، طالباتو لپاره، ستاسو لپاره، ستاسو د مور او پلار او د نیانیکونو لپاره او د وړ عالم مسلمانانو لپاره، زمونږ دپاره، زمونږ د اهل عیال دپاره، زمونږ د وړو لپاره، زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت دې ذریعه د نجات، ذریعه د خلاصۍ، ذریعه د بخانې وګرځي. او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي د نومونو اغستو ضرورت نشته، الله ته ټول معلوم دي، الله یې د ټولو بخښنه وکړي، الله یې د ټولو درجات بلند کړي او الله یې د ټولو کورنو ته د زړه صبر ورکړي. او چې څومره بیماره دي، که نارینه دي، که زنانه دي، مشران دي، که کشران دي، ځوانان دي، ماشومان دي، که په کورونو کې دي، که په هسپتالونو کې دي، که تورسرو کې دي، که زمونږ په ځوانانو کې دي، الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. بیا خاص کر زمونږ هغه عالم رور مولانا شفیق الرحمن صاحب، هغه لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله ورکړي. دغه شانتې زمونږ د بای عبدالشکور شټور والا دی بیماره دی، د لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله صحت کامله ورکړي. دغه شانتې زمونږ بچی پرون شپې ناجوړ او تمام شپه هسپتال کې دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. په تاسو کې څوک بیماری الله دې له شفای کامله ورکړي، په چمګاون کې څوک بیماری الله دې له شفای کامله صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشان دي الله د ټولو پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي. او چې څومره بې اولاده دي الله د ټولو جولې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي. چا نارینه اولاد نشته الله د هغوی جولې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي. او چې کم اولاد والا دي الله د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله د خپل په دین کې قبول کړي، الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي، الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي، الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي. الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي. الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کی، الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کی. او خاص کر په وخت ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.